साउथ अफ्रीका अरबपति खिलाड़ी हाशिम आमला د سادګۍ غټ مثال قائم کو. हाशिम आमला د خپل لور نکاح ډیر سادګۍ سره یو امام مسجد سره وکا، ډیر سادګۍ سره. لکه عموما که تاسو داسې غټ سټاران ګورئ، غټ سټاران که د فلمونو وي، که د کرکټرز وي، د هغوی چې داسې واده وي یا د لور خور واده وي، نو هغه دومره یا د رور واده وي، نو هغه په حالونو کې غټ غټ حالونو کې غټ غټ خلک ولا راغواړي، ډانس پارټیانې وي، پری ویډینګ سرمني لکه د واده نه مخکې یو بیل سرمني وي، بیا په واده کې څو ولیمې ورکوي او پوره یو درز غوبلې جوړ کړي وي. خو هاشم آمله یو ډیر سچا مسلمان دی او د خوږ نبی په سنت طریقو باندې د ژوند تیر کړی، چونکې یو غټ سټار دی، د پیسې د سره کمې نشته، فیم دل الله پاک ورکړی دی، خو بیا هم د په سادګۍ سره ژوند تیر کو. او اوس د خپل لور نکاح چې کومه ده هغه هم ډیر سادګۍ سره یو امام مسجد له خپل لور ورکا. امام مسجد پاکستان کې که تاسو وګورئ نو لبد مرغه زموږ سره اړو د امام مسجد قدر نه وي، خو بهر ملکونو کې عموما هغه امام مسجد لا ډیر غټ ویلیو ورکوي. صرف په پاکستان کې د استاد هم ویلیو نشته او د امام مسجد ویلیو هم نشته. په گاوند کې یا په محله کې به چې کم د کور نه فارغ سړی وي، په کور کې به لږ غونتې ویلیو هم نه وي، خو په جومات کې به په امام باندې بدماشیانې هم کوي او د جومات امام به د هغه نه اکثر سر ټکوي. یو داسې انسان خو چې کم سړی عزتدار سړی وي که نه، نو هغه خپله بل نه عزت ورکوي، او چې کم انسان بل له عزت ورکوي نو الله پاک د هغه عزت هم برقرار ساتي د خلکو په زړونو کې. نو هاشم آمله که تاسو وګورئ د به ټیسټ میچونه ماله یو د ټیسټ میچ یاد شي چې د ټیسټ میچ رمضان کې د یو ټیسټ سیریز و چې د روژه و، په هغه روژې حالت کې د ټیسټ میچ کړی، ون ډے او T20 خو پرېږده، ټیسټ میچ د روژې په حالت کې کړی. دې نه علاوه قرآن شریف چې کوم دی ځان سره ګرځوي، که دی هر ځای کې وي، کم ځای لم دی په دوره باندې ځي. بل له ده چې څه ټایم کرکټ کیریئر و نو د په خپل شرټ باندې د حرام سیزونو لوګو هم نه د پرېښې، لکه شراب یا بیټینګ چې کوم د جوارۍ کوم ایپس ویب سایټس وي د هغوی لوګو هم د په خپل شرټ باندې نه د پرېښې. او د ده د خبرې هم د ساوث افریقا بورډ به قدر کولو، د به چې ولوي زما په شرټ باندې دا نوم مه لیکئ، دا حرام دی په اسلام کې، نو هغوی به وی بالکل اوکې نو پرابلم. لکه د ساوث افریقا په شرټ که تاسو وګورئ کاسټل لیکلی شوي وي، اکثر دا کاسټل چې کوم دی دا د شرابو یو کمپني ده، نو دا کاسټل نوم هم د ده په دې شرټ باندې د نه پرنټ آوټ کولو. د ده شرټ چې کوم هغه به ټوټلی کلیر و، ساوث افریقا به پیو، او د ده شرټ نمبر چې کوم هغه به پیو، نور د په شرټ باندې دغه حرام سیزونه نه دي پرېښودي. نو داسې ښکلې زندګي چې یو انسانی لکه تاسو پاکستان کې عموما اکثر الله پاک ولا فیم دولت لږ ورکي، د هغه خپې په ځمکه باندې نه لګي، او د سره د پیسو کمې نشته دی، د سره د پیسو کمې نشته، خو ډېر سمپل ژوند تیروي، ډېر ساده ژوند تیروي. نو اوس غټ د سادګۍ مثال دا قایم کو چې د خپل لور نکاح یو امام مسجد سره وکړه او ډېر سادګۍ سره وکړه. جی